یولس سوه درې اتیایم نمبر حدیث شریف دی. ما ته غوږ دی که نه؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو هريرة رضي الله عنه جلیل القدر صحابی دی، الله دې ترې راضي شي. زمونږ د طرف او د ټول امت د طرف دی ولا الله بهترینه بدله ورکړي. قال ابو هريرة رضي الله عنه فرمایلی دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم د رحم دعا کړې ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم د رحم دعا کړې ده. رحم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعاو کې ناغي قبلېدو کې شک نشته. څه دعا کړې ده او چاته کړې ده؟ تهجد گزار خاوند چې تهجد گزار ښځه تهجد لرا پاسه هغه ته، او تهجد گزار ښځه چې تهجد گزار خاوند تهجد لا د الله عبادت لرا پاسه هغه ته. رحم الله رجلا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حضور کې سوال کوي، دعا کوي. رحم دی الله پاکو کی په هغه سړي باندې، په هغه نر باندې، په هغه خاوند باندې قام من الليل چې د شپې راپاسي، د شپې راپاسي مانځله. فصلى خپلم د تهجد منځو کی، و ایقظ امرأته او خپل بیبیم تهجد لپاره بیدار کی. فإن ابت سړی د خوب ای کنه، نو دا خوب او بیا د شپې او بیا آخرنی پار کی دا خو دی وجود لډیره مزه ورکي، نو په اعلی آسانه سړی نشي پاسې دی. نو فإن ابت کچری دا د پاسېدو نه انکار وکړي، نزح فی وجهها الماء، دا خاوند د دې په دې مخ باندې یو چڼک د اوبو ورکړي. او بیا ورپسې فرمایي رحم الله امرأة، الله پاک دې په هغه ښځه باندې رحم وکړي قامت من الليل د شپې پاسې د مانځله، فصلت منځ وکړو، و ایقظت زوجها او خپل خاوند یې را بیدار کو. فإن ابا کاغله خوب مزه ورکړې و پاسېدو نه انکار وکړو، نزحت فی وجهه الماء، نو دا د هغه په مخ باندې د اوبو چڼک وکړي. رواه ابو داود رحمه الله باسناد صحیح. د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلق دی، نو هغې کې ناز او ادا د یو بل اړلی کېږي، یو بل باندې ناز کوي او یو بل د یو بل ناز وړي. دا د مینې او د محبت رشته ده. خو زمونږ او ستاسو دی اوس دور کې توبه، مونږ خدای په عذاب کې نیولي د یوې رشتې په خوږو د خپلې ګناه د وجې نه پوه نه شو. د یوې رشتې په خوږو د خپلې ګناه په وجه باندې پوه نه شو. نه مور پلار د بچو د لوڼو د زامنو په خوږو پوه شو چې لوڼو او زامن څومره خواږي، بلکې په مرګ باندې هغه دی وجني که نه وجني. زامن تیار دي که نه دي تیار، او لوڼو او زامن د مور پلار په خوږو پوه نه شو چې مور څومره خوږی پلار څومره خوږ.
مور پلار په خپل ګناه الله نیولې دي او لونو زامن په خپل ګناه الله نیولې خزا د خاون په خواږو پوه نشو چې خاون څومره خواږه رشته ده خپل ګناه د لاس خاون نه ملامت او خاون د خزې په خواږو پوه نشو د خپل ګناه د وجه چې خزه څومره خواږه تر څومره خوږ دی وراره څومره خوږ دی خورایې څومره خوږ دی ماما څومره خوږ دی رور څومره خواږه ده خوږ دی خور څومره خواږه ده پوه شو د یو بل په وجلو باندې سرپانه کو بیا چې لګي را بهر کو د کور نه دا خو د کور رښتې وي ګاونډي څومره خوږ دی مشر سړی سپینګیری څومره خوږ دی چې د پلار په نظر ورته وګورم د پلار مینه پې ماته امام څومره خوږه رشته ده استاد مقتدي څومره خوږ وي د یو بل په خوږو پوه نشو نو همداسې یو بل نه ماړه دي چې یاره څومره یو بل نه لرې وی نو ښه به نو دا نبی علیه صلات وسلام چې ښځې او د خاوند په هکله د تهجد کوم د رابېدارېدو ترتیب وښودلو که هغه نه پاسي نو یو چڼک دی وله په دې مخ ورکړي د اوبو او په دې ښځه او خاوند دی الله رحم وکړي اولې خاوند یاد کو بیا ښځه خاوند ښځه راپاسئ نه پاسي چڼک د اوبو ورکړي او ښځه راپاسېدلې ده پیله تهجد ګزار خاوند نو یو چڼک خو دا هغه ښځه او خاوند دي چې په دې د اوبو په چڼک باندې سترګې بیدارې شي یو بل ته خاندي سم خیال دی که مونږ او تاسو خپله ښځه را بیدارو او د اوبو چڼک ورکړو نو سهار وختي به دا چینه لوښي کړنګېږي نه کور کې مور به وایي چې دې کوټه کې دا ګړس ګړس د څه شي او زامن او لوڼه به را بیدار شي چې دا مور پلار هم دا سهار وختي پسه په جګړه جګړه به یې که نه به یې وی به بلکل ځکه چې ګناهګار یو خدای په ګناه رانیولي یو ما تاسو ته هغه یو دعا خولی وه نبي علیه السلام دعا وکړه خدایا زما امت کار څومره ګمراه شي بیزوګان او خنزیران ته جوړ مه نو سوال څه شو سوال کوي یا الله په یو ټیم جارو نه کي سوال څه شو خدای خپل زړونو کې د دوی یو بل ته عداوت دا زړونه ولا سپینو ساتي دا سوال څه شو ها قبول نشو ها نامنظور شو قبول نشو وستا امت له می سزا دا ساتلې ده مخ به د انسان زړه به د حیوان مخ به د انساني زړه به د شرمخې د لیوه د ځنګلي سپي بل به ماتئ د لړمبئ اسې به په سړي پړتکه راولي چې لږو پړتکه وویل اړه به یې داسې بغمئ او هغه به بیا ورو ورو زیاتېږي نو خولې له به راشي بیا به په خوله سړی څه کوي خوري نو بیا به داسې راشي چې لاس باندې به ګزار کوي بیا به د چا په مرګه ما سره نه کوي دا عداوتونه دا چې د کم د ښځه او د خاوند ترتیب بیان شو دا چې د رښتیو ښځه خاوند دي او دواړه تهجد ګزاري یو ټیم کې یو وړاندې راپاسي بل له خوب مزه ورکړي نه پاسي نو چڼک ورکړي نو مونږ او تاسو به پیله دې دپاره لاره جوړو د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم خواږه دي د رونو خویندو د مور پلار هغه خواږه به په ویښه یو بل ته ښیي نو هغې نه پس به بیا چڼکم کولی شي او بیا د غوږ هم رانیوی شي او د سپېږمۍ هم رانیوی شي خو هسې نه چې تاسو حدیث وورئ او بس سبال هم بیا څه کړئ چڼک کړئ او بیا وایي چې راشه استاد جوس خو زمونږ روغه وکړه که نه مونږ به لړاکه کړې د هغې هم زه ذمهوار نه یم 1143 نمبر حدیث ده خو بهرحال دغه حدیث کې نبی علیہ السلام تهجد گزار خاوند ته او تهجد گزار ښځې ته دعا کومه دعا یې کړې او نن مونږ د رحم ډېر محتاج یو
الله چې په موږ خپل رحم او فضل کې نور هر شی خډیر دی ملک کې به هر شی خډیر دی خزانو او ذخیرو ګدامونو کې به هر شی خډیر دی ورو نه وای خو نیولې پسې یو زموږ زړونه یو بل د پاره سخت شوي دي حکمرانان هم چې چینی سکي سٹور کوي ساري ذخیره اندوزي کوي د حدیث نه خلاف غنم والا ملونو والا هم دغه شانتي کار کوي بجلو والا هم ګیس والا اول ته موږ او تاسو ورته خېټي ولري ارت کړي دي کنه برابر نو په یو بل ظالمان شوي چې رحم وشي کار به سم شي ایو نه خبر شوم وې زما پلار جمی کې خلک خو راډیګ دی په بالټي کې کنه وې زما پلار د کټ خپینا د ټریکټر هغه د مالی هغه دغه نی اسپرینګ اته تو کړو ډبل سرویس ورته را کوس کړو چاټای کیږي وی سهار هغه شي دي مست ملدا ولی او تهجدم کوي والله چې منزل ختمي قرآن مجید دومره ډیر وای ملدا ولی ویغه میټر کې وکاته چې یونټ لګي دی او را پسې په بل کې زیات را چوي دی دومره زما حکومت قرضدار قرضتي وصولو د ټریکټر په سباندې په سپرینګ باندې لکه تاسو وایي چې څومره بجلی براخ کلیږي بل نه خبر شوم وی زما مور د ویغه دغه کې دی ایټر په دغه کې دی په تنور کې سر پکې دي نو بسا چې سور شي په کیټر باندې تنور چې سور کېږي بیا په روټه پکای او ډبل سرویس ورته راکوزي کړي خدای خبر دی لري نه څه شی جوړ شو یار زه خدای ته حیران سجیدا یو څه میات کې خلکو باندې ډېر یاد دي دا غوي بنانه داسې کړي هغه دنیا ورته ما نه قدم جایز دي کوي ما چې کوم خبر او کا پاغي بکې دې شي تاسو پوه شوي مونږ ټول د رحم محتاج یو د رحم محتاج یو لکه مونږ هم خلق نه یو چې مونږ شو حکمران سي یار حکمران د عوامو د عملونو پندو کېږي حکمران وابډا دا او کګیس ته او کبل دی دا زموستا د عملونو پندو کېږي چې دلته زموستا عمل ټیک شو التبه حکمران سره عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه او ډیر د عدل او د انصاف دور تاسو ته پته شته په چوک کې بچ کلا مزدورکاری یا ملازمین خپلو کې ملاو شو لکه زموږ د شهید چوک دی یا د بهار اړي خلک روزي سارزي کنه نو یو بل نه سلام نه پس به د سشي ته پوسو ایمان ستا د څنګه ده ایمان د څنګه ده بیګا دې 100 رکعات تهجد کړی سپاری د سو ویلې دي یار ما خو بیګا مس وجود ستومان او وسیله ملس سپاری ویلې او شکر دې ما بیګا نیم قران ختم کړي دا غي بډوم باندې خبره دا و زمونږ د دارو د پاره دا خبره شته زمونږ راشه چې کوم خبرې دي چې کله مون سم شو ان شاء الله حکمران به سم به خیر